أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين صدق الله العلی العظیم. انتہائی قابل احترام دوستانوں، سورہ یونس آیت نمبر 9 اور 10 مطالعہ نن موږ کوو. الله تعالی په دو آیتونو کې یو بل کردار هغه چې د هغه باره کې الله تعالی ورستو ویلو چې دا هغه کردار ده چې د دنیا زندگی باندې رضی ده او دا خپل ذهن کې دا فیصله کړي چې بس دغه د دنیا زندگی ده، نه بعد بل زندگی نشته، حالانکه بل زندگی شته. ایو حقیقت دا خپل دغه زندگی دی خبرې گوئی کوي، دغه زندگی دی خبرې گوا ده او دا زندگی دی خبرې ډیماند کوي، تقاضا کوي چې بل زندگی پکار ده. نو لہذا بل زندگی لازمی ده اوستا خو چونکې دا فیصله کړي چې بل زندگی نشته، نو لہذا دته د سوچ نه بالکل یو مخالفه معامله به دته پیش کیږي او هغه ځکه به د ټکانه جهنم ویلي چې د کردار داسې کړی چې هغه به د جهنم لایق وي. الله دې موږ وساتي. نن آیات کې الله تعالی یو بل کردار پیش کړي، بالکل د دې اپوزیټ ده، ځکه چې قیامت پورې به معاملات بین نوی بلکې دوا معامله، یا به جهنم وي او یا به جنت وي، یا به د الله رضا وي یا به د الله ناراضه وي، ناراضګي وي. الله د الله ناراضګي نه دي موږ وساتي. ها یو بل معامله شته قرآن کې چې هغه به منځ ولا خلک یې باندې موږ ورستو تر شوي یو ټیم کې، خو هغه خپل موضوع ده. بهرحال الله تعالی بل کردار پیش کوي چې د دې په مقابله کې یو نور قسم خلک دي. هغه څوک دي؟ ان الذين امنوا، یقینا هغه خلک دا حقیقت الله چې بالکل دې کې شک نشته چې یو هغه خلک دي چې هغه ایمان راوړی ده. ان الذين امنوا دا حقیقت چې یو هغه خلک دي چې هغه ایمان راوړی. اوس ایمان یې څه شي، څنګه راوړی؟ ایمان دې خبره راوړی چې کم څه چې دا کتاب پیش کوي، کم چې د کتاب پیش کوونه والا، د دعوت پیش کوونه والا یعنی رسول پیش کوي، دا برحق دي. او په دې باندې صرف زبانی برحق نه بلکې عملی طور باندې دا ثابتوي چې دا عمل کې هم دا یای چې دا حق ده، او په دې باندې پورا یقین لري چې دا کم احکامات پیش کوي دا کتاب هغه ته ایمان لري، او به د هغې په مطابق عاملو صالحات دا نیک اعمال هم کوي. صرف زبانی اقرار نه دا قابل قبول بلکې عملی زندگی په هغې باندې اختیار کی، روانه کی. یهدیهم ربهم، نو الله یایي چې دغه ته چې څوک داسې ایمان لري او دغه باندې عمل کوي، یهدیهم ربهم د رب د رهنمایي کوي، د تسیده لیار شي بی ایمانهم څه شي وجنه د ایمان وجنه د ایمان وجنه تجری من تحتهم الانهار. بیا الله مخیای چې دغه وجنه په د بنیاد باندې د نیک عمل بنیاد باندې او د نیک عمل کوشش په بنیاد باندې تجری من تحتهم الانهار، دته به داسې باغ ملويږي، دته به داسې نباتونو نه ډک جنت ملويږي فی جنات النعیم، چې هغه لاندې به نهرونه بهیږي، هغه لاندې به نهرونه بهیږي. سوال دا ده الله تعالی دلته کې اعلان کوي چې کم خلکو چې ایمان راوړی او د ایمان په مطابق د اعمال صالح اختیار کو
او دغه اعمال صالح بنیاد دادا چې دوی ته الله تعالی سیده لار وشي او سیده لار بنیاد د ایمان دا. یعنی دته د جنت د آخرت کې د آخرت په زندګۍ کې جنت دته ویلې ملويږي دی وجه نه ملويږي چې د دغه زندګۍ کې سیده لار اختیار کړی دا. د هر کار کې دا قتلې دي، هر معاملې کې دا قتلې چې دا د مادي ایمان یعنی د الله رضا په مطابق، الله د رسول د رضا په مطابق دا وکنه دا انفرادي زندګۍ کې، اجتماعي زندګۍ کې او د زندګۍ په هر شعبه کې د کماملات رغلي، کدی اخلاقو معاملات رغلي، کدی لیندین معاملات رغلي. یعنی کما خبره چې رغلي دا غځه کې اول بنیاد دا کتل چې ما دین، د ما ایمان، د ما اسلام او د ما قرآن او د ما رب او د ما رسول ما ته څه حکم رکي دا کتل دي. په دغه بنیاد باندې چې دته کما رڼا رغلي د ته حق لیدل شوی دغه حق لیار قبل کړي دی. غي په مقابله کې د حق په قبولیت په بنیاد باندې د تونونه کړي، د قربانۍ ور کړي، د نقصانونه برداشت کړي دي، مگر نه حق لیار د نه د اختیار کړي. دا پیاله واجه د جنت په د بنیاد باندې ته جنت ملويږي. اوس دغه زندګۍ کې دته دغه سیدی لري رهنمایي چا وکړه، څنګه دته ملاو شو دا رهنمایي الله ملويږي چې د دې رهنمایي خواهش د کړوي، دی رهنمایي دی پر د کوشش کړی وي، حق لیارې باندې تلنې د کوشش کړی وي، د اراده کړی وي او هغه ارادي بنیاد باندې الله یای چې به زد ته رهنمایي کوم. خو د رهنمایي دی هغه ایمان وجه نه ده. یهدیهم ربهم بی ایمانهم، دته رب هدایت ورکړی ده خو د ایمان په بنیاد ویلي چې د ټولو نه اول د خپل ایمان په بنیاد معاملات کتلی دي چې ما ایمان څه حکم رکوي ماته. دغه بنیاد باندې الله تعالی یایي چې دته به جنت میلویږي، دته به جنت میلویږي د ایمان وجې نه. د دې بالکل نتیجې د دې مثال باندې که غور وکړي، د مثال یو داسې ده که یو انسان نه خوراک کوي خو د خوراک صرف ذایقې دی پاره ده، بس ژبې کې ذایقه خلی او ذایقه یا هغه خوراک خېټې ته نه چي، بس ذایقه ته نه واخلي خوراک وغورځوي، یا خوراک یې نه لاړ شي خو بیا قیکی بهر راوبسي. اوس ته ماته وایې چې دا خوراک چې خوراک مقصد خدا ده چې هغه لاړ شي، هغه بدن ته طاقت ورکړي، د نظام هضم کار وکړي، د هغې په بنیاد د کې وینه جوړه شي، د هغې په بنیاد د لسونو کې پښو کې حرکت راشي او د هغه حرکت په بنیاد باندې دی لګیا وي د زندګۍ دوړ کوي، زندګۍ معاملات هغې بنیاد باندې دا تیری ویلي چې حرکت کوي او د حرکت لپاره د ایندھن ضرورت او د ایندھن بهترین خوراک ته چې هغه صحیح طریقې سره وخوري، نظام هضمي وي، یعنی هر څه ټیک ټاک وي. دغسې د ایمان مثال ده. که دا ایمان په زړه کې موجود وي او مضبوط وي او د دا ابیاری کیږي، دا وینځلی شي، د ده صفایي کیږي، د ده اصلاح مسلسل کیږي او د ده اصلاح دپاره د الله تعالی هغه عباداتو طریقې دي، ذکر و اذکار طریقې دي، د یاد طریقې دي چې الله یاد وي، دا د دې اصلاح ته د ایمان. دغه ایمان کله خوبولی شي، دغه ایمان خوبولی شي، کله چې دا خوبولی شي انسان نه غلطي کیږي، خو بیا دا ایمان چې بیا راچک شي، بیا دغه انسان بیا توبه ته راشي، دې مطلب دا شو چې بیا راچک شو، بیا بیدار شو، دا کشمکش وي. لہذا دغه مثال دا دغه ایمان که دا ایمان مضبوط وي او د ایمان باندې مسلسل کار کیږي، نو دغه ایمان په مقابله کې چې کم حرکت دا کوي، دا به دا حرکت هم ګوري، دا به خپل معاملاتو باندې نظر کوي، دا به خپل لیندین باندې کوي، دا به حق و باطل جانچ کوي، حق و باطل تمیز به دته حاصل وي، دته به هغه علم حاصلېږي چې هغه بنیاد باندې به دا خپله باندې فیصله کوي، چا نه پوښتنې ضرورت دی، دته به خپله نه آواز رسي چې دا حق لیار ده او دا نه حق لیار ده، او دا به حق قبلوي، نه حق دپاره به هره قرباني کوي، خوا به پرېږدي. بس دا ایمان ده. او د دغه ایمان په بدل باندې وجې نه الله تعالی یایي چې به زه د ده رهنمایي کوم او دته چې زه رهنمایي ورکړم بیا دا سیده لار اختیار کړي، چې دا سیده لار اختیار کړي نو د اعمال صالح شي، د اعمالو اصلاح کیږي، صالح اعمال د نه کیږي، د خولې نه ښه خبره وځي، د سترګې صحیح ګوري، د غوږونه صحیح اوري، د معاملات ټیک وي، د لیندین ټیک وي،
د تمام تعلقات تمام لیندین اخلاق معامله به دغه اثرات د اجتماعي زندگی کې غورځي شي به دا اجتماعي زندگی ته کوشش کوي چې نه صرف زه بلکې د ما معاشره هم داسې جوړه شي به د هغې ته جدوجهد کوي دغه بنیاد باندې الله یایي چې زه به دته جنت ورکوم هسې داسې نه ده چې بس جنت به داسې میلویږي الله یایي وعملوا الصالحات یهدیهم ربهم بایمانهم د ده ایمان وجې نه الله یایي چې زه دته د ده رهنمایي وکړم تجري من تحتهم الانهار په هغه بنیاد باندې به زه دته یو داسې جنت نعمتونو نه ډک جنت ورکوم چې هغه لاندې به نهرونه به شي دعواهم فیها هغه زه ته کله چې دا لاړ شي الله دې موږ ته نصیب کړي دعواهم فیها د صدا به وي پکار به وي آواز به څه وي سبحانک اللهم الله ته پاک یې الله ته پاک یې وتحیتهم فیها سلام و هغه ځای کې به د ده دعا څه وي سلامتي هر وخت سلامتي یعنی مقصد دا ده چې داسې نه ده چې دا څنګه دخیل شي د هغه ځای کې طرز زندگی به دغسې وي دا خو به عادت وي دې زندګۍ کې دې زندګۍ کې د سوچ د فکر د خبره د منزلس د هر نستای پسې دی هغه بنیاد دا وي چې دا الله ماته دې اجازت راکړی کوم ځای چې الله اجازت نه ده ورکړی هغه ځای نه به دا کې نه راکش وي لہذا دغه دا ذکر اسکار ده ذکر صرف خولې ته نه یی ذکر یاد ته یی چې الله ته یاد وي که ته دکاندار وي چې الله یې که زمیندار وي الله یادي که ته منیجر وي الله یادي که ته منسټر وي که وزیر وي مشیر وي کوم ځای کې وي چې ته ته الله یادي دا ذکر ده چې ته ته الله یاد وي د الله یاد په مطابق ته خپل معاملات کوې داسې نه چې یو طرف ته په کرسۍ ناست وي رشوتونه خلک بل طرف ته لاړ وي مخکې داره منځ امام پسې تکبیرونه کوه وکوه دا ټول شیونه د دې سره کتل غواړي یعنی پکار دغسې ده نو د ده ذکر و اذکار دوی دنیا کې هم د دغسې زندگی تیر کړي کله چې دا جنت ته لاړ شي جنت کې به هم د دغه انداز وي خو به عادت وي دې شي باندې الله دې موږ ته نصیب کړي سلام و آخر دعواهم ان الحمد لله د هرې خبرې اختتام به په څه خبرې وي الله د تا شکر ده یعنی داسې نه ده چې هغه زه ته تلو سره بس ته وایي چې الله دا نعمت الله دا نعمت بعضې دا هغه کوي خو د نیکو خلکو کله چې جنت ته لاړ شي دا به هغه ځای کې الله دې موږ ته نصیب وځي به ډېر سکون سره وي دا حله ګوله اگر چې نعمتونو نه ډک هر شی به مې خدا به نه وي چې الله دا راکړي الله دا راکړي الله دا راکړي الله دا وشو دا وشو دا الله لا هوري لا فلانا لا فلانا دا خبرې نشته هغه ده دا به هغه ځای کې ډېر سکون سره وي اگر چې الله به هر شی ورکوي هر شی هم دغسې به وي لکه څرنګه د دنیا کې د زندګۍ نه ته خوند خلی دغه خوند دې نه 99 درجې زیات و هغه جنت کې الله تعالی جنتیانو ته ورکوي الله دې موږ ته نصیب کړي سلام فیها سلام هغه ځای کې به دوی دعا څه وي سلامتي وي و آخر دعواهم و د دوی هرې خبرې اختتام په څه بنیاد وي ان الحمدلله ای ربه ټول تعریفونه د تا دي کوم رب رب العالمین د کوم الله رب العالمین که چېرې موږ غور کړی وي که نه نو صورت ابتدا کې موږ ته د الله د تاسو رب ده هغه الله چې تاسو منئ چې الله ده مغه الله رب ده دته کې وایي ان الحمدلله دی الله شکر دی الله تا شکر ده رب العالمین دی هغه رب شکر ده چې د تمام عالم رب ده د دوړو جهانو رب ده الله دې موږ ته د قرآن فهم نصیب کړي الله دې دغه په مطابق انفرادي اجتماعي زندگی موږ ته نصیب کړي او رب کریم دنیا بر کې اسلام ته غلبه ورکړي کفر مغلوبه کړي او د کار خیر کې موږ ټولو ته خپل حصې چونې توفیق راکړي رب کریم اسلام ته غلبه ورکړي کفر مغلوبه کړي رب کریم ایران ته فتح ورکړي امریکا او اسرائیل ناکام او نامراد کړي مسلمانانو ته اتحاد او اتفاق نصیب کړي د اسلام په بنیاد اتحاد او اتفاق ورته نصیب کوم ځای مسلمانانو مل تکلیفات دي ته مدد وکړي رب کریم بیمارانو ته شفا ورکړي بیروزګارو ته روزګار ورکړي چا روزګار د ټولو د روزګار کې برکت واچوي بې اولادو ته اولاد ورکړي چا اولاد د ټولو اولاد نیک او صالح وګرځوي رب کریم څوک قرضداري قرضونه اعلان کړي چا نور حاجتونه پوره کړي موږ څومره عزیزان شته د دنیا نه لري ټول ته مغفرت نصیب کړي رب کریم موږ ته مرګ پر اطاعت نصیب کړي مرګ ته موږ ته ایمان نصیب کړي مرګ د بعد موږ ته مغفرت نصیب کړي د آخرت تمام تکلیفاتو نه مستقبل پناه نصیب کړي نبی کریم صلی الله علیه وسلم شفاعت قربت حوض کوثر نه مستوبه نصیب کړي جهنم نه مو وساتي پولیس رات په لري موږ ته مور پلار ته خوندرونه ټول ته خپل روشنی نصیب کړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین